أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مستاذ سرور سید ولی او دی وخت کې منګه خاص کر دا ویډیو د آزادی مارچ په باره کې جوړو او د دې نه مخکې منګ یو ویډیو جوړه کړې و د آزادی مارچ په باره کې چې آیا آزادی مارچ یا درنه کول دا دې ټیم کې صحیح او کا غلط نو زما عزتمندو دا دې ټیم کې چې کم دی بالکل ناجایزه وه او صحیح نه وه ولې چې که یو خوا وګورې د ملک حالات هم خراب دی که بل خوا وګورې د کشمیر مسله ده هر ځای مسلمان والی کېږي نو په خپل ملک په خپل مسلم ملک چې انتشار جوړ شي نو بیا سریعام دنیا ته ښکاره شي چې وګورم خپل مسلمانان په خپل منځ کې نه دي جوړ نو آیا دوی به موږ څه ووایي یا به موږ له څه شکست راکړي نو زما عزتمندو د دې نه مخکې مولانا فضل الرحمن صاحب اسلام آباد کې درنه راغونډه کړې وه آزادی مارچ یې کړی نو د هغې متعلق چې کوم دی نو د هغې آزادی مارچ 14 یا 12 ورځې پوره شوې او درنۍ چې کوم دی نو پرون یا بله ورځ ختمه کړه او د دې نه پس هغه دا اعلان وکړو خپلو کارکنانو ته خپلو ورکرانو ته چې آزادی مارچ به جاري وي تر هغه وخته پورې چې په کوم وخت کې په 25 جولای باندې الیکشن شي د هغه وخته پورې به دا آزادی مارچ دا درنه جاري نو لاول خو زه دا علماو حضراتو ته دا خواست کوم دا عرض کوم چې لاول خو د علماو موږ د خپلو خاورې نه یو او بیا چې کوم مولانا فضل الرحمن صاحب دی هغه له الله رب العزت درجه ورکړي عزت یې ورکړی نو هغه درجه هغه عزت هغه د دې په خاورو سره چې کوم دی نه فایمالی ولې چې الله رب العزت دې وخت کې چې حکومت عمران خان له ورکړی نو هغه په خپل ځای باندې تاسو پرېږدئ 4 کالې پاتې دي چې هغه دا وخت پوره کړي موږ به وینو چې عمران خان په دې 15 کالو کې څه وکړه او څه یې ونه کړه نو مولانا صاحب خدا یوه غلطي ده چې دا وس دا پلین بي شروع کړی دی نو ځای په ځای چې کوم دی دا روډونه بلاک کېږي نو عوامو ته تکلیف وي عوامو ته ډېر سخت مشکلات دي او دا عوام راوځي او بیا د هغو سره چې کوم دی د علماو حضراتو سره لګیایي او دا بدې ردې ویلې کېږي په منځ کې خامخا راځي انسان دی شیطان دی په منځ کې چې کوم دی د انسان په منځ کې د دوه انسانانو منځ کې چې کوم دی مداخلت کوي نو آیا زه علماو حضراتو ته یم چې تاسو مهرباني وکئ چې تاسو له کوم الله رب العزت کوم مقام درکړی دی د علم په واسطې سره کومه درجه یې درکړې ده او کوم ځای درکړی دی نو هغه تاسو کوم دی مه خرابوئ نو پرون مې یو ویډیو بیګا مې کته چې په چکدره کې چې کم دی نو روډ بلاک دی مین روډ چې کم دی هغه بلاک دی د سوات لارم بنده ده د باجوړ دل لارم بنده ده چې کم طرف ته هغې کم طرف ته چې کمې ایریاګانې دي کمې ضلعې دي هغه ټولې بند دي نو د عامو او د علماو حضراتو په منځ کې چې کم دی نو دا اختلاف راشي نو د علماو په باره کې چې کم دی نو دا عام خلک زمونږ په شانتې خلک چې کم دی معمولی یوه خبرم داسې وکړي چې د هغو چې کم دی نو په جامه باندې داغ لګي د هغو په عزت باندې چې کم دی نو داغ لګي نو دا ښه خبره نه ده په دې الله رب العزت هم ناراضه کېږي او خاص کر د عامو مسلمانانو لپاره غټه خطره ده ولې چې الله رب العزت په خپل کلام کې وایي چې آیا که علما ګناهګاري او که نیکوکاري دا ټول به جنت ته زه بوځم نو زه علماو ته دا عرض کوم چې کم دی تاسو پرېږدئ دا آزادي مارچ او دا درنې دې وخت کې دا سوچ وکئ چې راروان تلونکی الیکشن چې کم دی د هغې دپاره تاسو تیاری وکئ تاسو چې کم دی علاقه په علاقه وګرځئ او چې کم دی خلکو ته چې ترغیب ورکئ
او نصیحت وته وکړي چې آینده ان شاء الله آینده الیکشن د پاره چې کم دینو مولانا فضل الرحمن صاحب له وټ ورکړي چې داغه حکومت راشي چې په دې ملک چې کم دی د اسلام قانون جاری شي. نو د دې نه مخکې چې کومې مطالبې وي هغه مطالبې چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب کې هم نه ښودي او بلې دا خبره وکړه چې صرف استعفا دې ورکړي. نو په استعفا باندې خو کار نه کېږي. ولې که ته یو 15 یا 20 لکه خلک د 22 کروڑ 25 کروڑ عوامو نه تر دغه کې نو په دې باندې ستا چې کم دی نو پاور نه سیوا کېږي ځکه چې د هغه سره چې کم دی نو دې وخت کې چې کم دی نو کم از کم دا 7-8 کروڑ خلک ولاړ دي. نو چې 7-8 کروڑ خلک ورسره ولاړ دي نو مولانا فضل الرحمن صاحب دا زه خواست کوم زه د هغه مرګتیا نه کوم د هغه مرګتیا به زه الحکوم چې کومې وعدې د کړې دي او کومه خبره ده چې کومه کړې ده د مدینی ریاست په زه راولم نو آیا چې دی په مدینی ریاست په خبره باندې قایم او دایم شو زما عزتمندو نو الو به ورسره موږ وردېږو او چې په دا خبرې دا وعدې د پوره نه کړې زما عزتمندو ټول پاکستان ته ټول ملک ته ټولې دنیا ته پته ولګي چې آیا دا د اسلام چې کم دی نو خلاف دی دا د دین خلاف دی نو بیا به موږ تاسو سره وردېږو څنګ په څنګ وعده ولې دا سینه په سینه به تاسو سره موږ وردېږو خو زموږ تاسو ته اوس دا خواست دی چې کم دی دا ځای په ځای چې کم درني دي دا ازادي مارچ دی دا روډونه بلاک کول دي دا روډونه چې کم دی نو بلاک کول دي او خلکو ته تکلیف جوړول دي په دې کې مریضان په دې کې چې کم دی نو داسې مړی پکې راځي هغه خپل مقام ته رسول غواړي هغه چې کم دی نو خپل مقام ته رسول غواړي او بل دا خبره ده چې څوک پکې غم لروالي څوک پکې خادي لروالي څوک پکې چې کم دی معذور څوک پکې زوی په خله کې نو هغه د پاره دا غټ تکلیف دی زما عزتمندو. نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې دا چې کم دی نو مولانا فضل الرحمن سره دی وخت چې کم دی تاسو هغه خپل قائد پوهه کوي تاسو خیر دی یو کس نیم راغون شي داسې ټولګي جوړ کړي چې هغه ته مشوره ورکړي چې کم دی وخت چې کم دا درنه کول دا مارچ کول دا کومنګ کو په علاقو باندې علاقه باندې دا خلکو ته تکلیف دی حکومت ته پیس چې کم دی تاوان نه رسی حکومت ته پیس تکلیف نه رسی. نو زه دا بیا خواست کوم چې دا درنې دا ازادي مارچ تاسو ختم کړئ په دې کې زمانه کومه غلطه کومه کوتاهي کمې پیښې شوي زه د هغې معافي غواړم او زما عزتمندو دا ویډیو چې کم دی څومره تاسو نه وس کېدی شي په دې باندې چې کم دی نو دا تاسو شیر کړئ او نورو ته یې ورسوئ هغې کسانو ته یې ورسوئ خاص کر علما او حضراتو ته یې چې ورسوئ او انشاءالله زما دا خبره واوري کېدی شي د یو کس نیم چې کم دی نو هغه پړه کې پرېوځي او دغه شان د یو جومات جوړ شي او دا درنه دا ازادي مارچ چې کم دی نو ختم شي زما عزتمندو. والسلام.